الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأهوال مقتحم. حضرات زمون پدی مدرسہ اصحاب صفہ ناصر کلے زمونگا دی کندی علاقی طالب علم زمونگا یو بچی قاری و حافظ فواد
الحمدلله قرآن مجید نن په حفظ او په یاد باندې یاد کو تاسو ټول ته مبارکباد قرآن مجید دا د الله جل جلاله اخرنی کتاب د قرآن نه بعد الله نوې پروګرام نوې کتاب نور احکامات نه رالیږي قرآن دا آسمانی کتاب دی قرآن دا جبرائیل روڑی دی قرآن دا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې نازل کړي شوی کتاب قرآن دا الله دا جانب نه راغلی کتاب دا الله دا جانب نه دا جبرائیل په ذریعہ رسول الله مبارک باندې نازل شوی کتاب ته قرآن وایي د چا د اړخ نه چې دا کتاب راغلی دی دا قرآن هغه ذات د تمام کائنات خالق مالک دی تمام کائنات سردار دی د کومې فرشتي په ذریعه چې دا کتاب راغلی دی هغه فرشتہ د تمام فرشتو سردار ده پکم نبی چې الله دا قرآن نازل کړی دی هغه نبی د تمام انبیاء سردار دی نو چې کوم کس ته الله دا قرآن ورکوي نو چې څنګه الله عزت والا دی بلند دی مرتبه والا دی شان والا دی عظمت والا دی دغه رنګ جبرائیل مرتبه والا دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه والا چاته چې الله دا قرآن ورکی اغلب الله جل جلاله په معاشره کې مرتبه ورکړي قرآن دې سره چې په کوم دور کې چا خپل ځان ټچ کړی دی نو قرآن په دې باندې گواه دی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات قرآن بیانوي الله وی هغه خلق زوچتو ما هغه خلق لا درجه ورکوما چاله چې خپل کتاب او قرآن ورکوما اوس کوم خلق ته موږ تاسو په معاشره کې وګورو دغه خلق ته الله د قرآن د دولت ورکړي دي د دې سلور خپې نه وي نه لاسونه سلور وي چې مال او تعالی په مخ راځي او تا سلام علیک کی اوله ابتدا قاری صاحب سلام علیکم مولانا صاحب سلام علیکم دا ولی مونږ وایو الله وی دا زما خلق دی دی خلقو ته ما عزت ورکړی دی ما قدر ورکړی دی نو تاسو به څنګه قدر نه ورکوي حدیث مبارک کې راځي کوم خلق چې قرآن ډیر ډیر وایي او دومره قرآن وایي چې هغه ته د دعا کولو ټیم هم نه ملاویږي نو په دې تمامه دنیا کې چې دا څومره خلک ځان ته دعاګانې کوي الله جل جلاله هغه ټول دعاګانې د په حق کې الله قبلې ښه ولی دا قرآن والا دی دا قرآن والا دی دا کتاب والا دی دا خپل زړه او دا خپل لوښی دی قرآن ته فارغه کړی دی چې الله ما دا خپل زړه ستاسو قرآن ته او دا قرآن الله هر یو زړه کې نږدې مونږ او تاسو سره په معاشره کې د خپل بچي قدر نه وي د خپل زوی قدر نه وي د خپل رور قدر نه وي د خپل وراره د خپل نسوي قدر نه وي حالانکه دا قرآن چې په دې زړه کې رالو معنا دا چې دا قرآن چې کوم زړه کې راغو خو هغه د زړه قدر به الله سره وکړي اسی خو نه دی ورکړي قرآن دا په مهنت نه دا دا د الله جل جلاله په توفیق تا دومره کمزوري خلق خو دې قرآن له ځان ورکړي دی قرآن او بیا الله ور آسان کړی دی نو ملګرو زمونږ او د ستاسو په دې خاندان کې الله دا بچي پیدا زره تقصدیه ویم دا زما او د ستاسو کور دا ماحول چې روان دی
تا ته څه پته ده کېدای شي دا د دې طالب د برکت دی د حافظ قرآن تا ته څه پته لګي چې دا د چا د وجې نه روان دی دا خو د ده د وجې نه روان دی ولې چې دی د شپې د ورځې د الله په کور پروت وي د الله په قرآن کې پروت وي قرآن ته خپل ځان ورکړی دی خپل کور یې پرېښوستی خپل مور پلار یې پرېښوستی وروڼه خویندې یې پرېښوستی کور کلی یې پرېښوستی د څه دپاره د الله د قرآن دپاره په ورځ د آخرت کې دغه طالب علم د الله په دربار کې ودرېږي وایي خدایه ستا په نوم باندې ستا د قرآن دپاره مې مور پرېښوستې وه پلار مې پرېښوستی و کلی مې پرېښوستی و دا ګواهي ورکې ربه او رب دې ووایي چې او دا ګواهي ما ورکړه چې تا پرېښوستې و نو دغه انسان په بخنه کې کوم شک شته نو ملګرو زمونږ او د ستاسو دی بچی چې دا کوم قرآن ختم کو نو ښه به دا نه وي چې دا زمونږ یو بچی دی ولې نه چې دا زمونږ شل بچیان چې شل به شل د الله په کور او د الله په قرآن باندې تعلیم یافته وګرځو هر سړی وایي چې زما بچی دی حافظ قرآن شو خو د حفظ ماحول ته بیا راولي د حفظ درسګاه ته بیا راولي نو پکار دار زما استاد ذمہواری جوړیږي چې د کوم بچو د قرآن مجید وویلو او ختم کو موږ د دې په ملا باندې لاس کیدو او ډاډګیرنه ورته ورکو شابه بچیا تکړه شه نرشه روزه کې به قرآن اورې بیا به علم کې بیا به مفتی کورس کې بیا به دا کې بیا به هغه کې بجای د دې چې موږ تاسو ته سپوري وایو موږ تاسو ته سپکې وایو دا حافظ قرآن دا غوري دا الله خوښ خلک اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه فرمایي و چې په مخ د ځمکه باندې د مدرسې د طالب نه علاوه ولی نوي کنه بیا ولی نشته په مخ د ځمکه باندې د الله ولی کړي هغه څوک دی هغه د مدرسې طالب علم دی هغه د قرآن خادم دی چې په پوهېږي او که په نه پوهېږي لګیا وي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب که په پوهېږي په نه پوهېږي وایي زما د رب داسې قرآن دی داسې کلام دی که په پوهېږي که په نه پوهېږي الله یې اجر درکوي فرعون خو پېژنم فرعون پېژنئ فرعون په دې قرآن کې د فرعون نوم راغلی سړی وای فرعون وای چې لعنتونه مې په ویلې وي او قرآن کې چې دا فرعون لفظ هم وی کنه نو په دې باندې اجر دی په دې اجر دی خیال هم دی حالانکه څومره بد نوم دی انا ربکم الاعلی ویلو چې د ټولو نه لوی رب زه یم د ربوبیت دعوه چا کړې ده ځان ته رب ویلو خو چې په قرآن کې تذکره راغلی ده الله په دین هم د اجر درکوم خیال هم دی حضراتو د قرآن له ټیم ورکو د قرآن له پکار ده چې ما ورته وخت ساعت ورکو چې دا روزانه راخلو چې ما ته زما رب څه وایي ما نه زما رب څه مطالبه کوي چاته مونږ داسې کړي دي په موبایل کې میسج څنګه راشي زره کولو کې چې سیر علی ګری دي کله نو په انګلیش کې چا له خلک ته ورته د ما دی وراره دا میسج را لګری دا له کوپر دا څه شي دی دا قرآن هم د الله یو پیغام دی څنګه چې دا میسج تا راشي او پیغام راغلی وي دا چا چې په نه پوهېږي بل دی چې والا ما په دې پوهه کا خو د الله د اړخ نه چې دا کوم پیغام راغلی دی نه پورې ما دا کولو کړی دی مولوي صاحب ته مې ښودلی چې مولوي صاحب دا والا ما په دې باندې پوهه کا نه دې زما میسج او پیغام ویلی نه دی دا قرآن دې دپاره نه دی چې زما او ستا په مابین کې به جنګ راځي بیا الله مکه په قرآن باندې یو فیصله کوو لاس به پرېږدو په ځمکه او په پول او پټي باندې به جنګ راځي په خاندان کې به جنګ راځي زنانه به جنګ کوي بیا په دې باندې فیصله کوو نه قرآن دې دپاره نه دی راغلی قرآن د تلاوت دپاره راغلی دی
قرآن د عمل د لپاره راغلی دی قرآن د لوستنې د لپاره راغلی دی قرآن د وینا د لپاره راغلی دی د تاخ کې د اخورو د لپاره نه دی راغلی چې شپږ اوته اته میاشتې بعد به راګوځې او بیا به دنه دوړي اخوا کې دا قرآن دومره معزز کتاب دی دومره عظیم کتاب دی دومره اوچت کتاب دی هغه کپڑا کومه کپڑا چې ټیلر ماسټر سره په دکان کې زیاتی شي هغه په هغې باندې هغه خپل ټیبل پاکوي کله کله د دغې کپړې نه ما او تا د دې قرآن مجید دپاره قمیص جوړو که نه جوړو که نه دغه قمیص چې ما او تا د قرآن مجید دپاره جوړ کړو قرآن مجید ته مو ور واغوستو قرآن چې کله پروت وي او راخل وي او قرآن موږ چپ کوو نو اول شروع نیم په څه باندې لګي په کپړې باندې نو هغه کپړه چې د ټیلر ماسټر په دکان کې پرته وه او هغه یو زیاتي کپړه وه چېرته به چا چیس کلي توی به شوي هغه کپړې به پاکې دي خو چې نن د هغې کپړې نسبت د قرآن سره راغی نو هغه قرآن چې ته ښکلې اول هغه کپړه ښکلېږي ښه نو که ما او تا خپل نسبت د قرآن سره راوستی نو ما او تا به نه ښکلېږو ما او تا به نه چمکوي الله پاک چې دا کپړه الله چمکوي ما او تا به خود الله چمکوي نو انشاءالله عزم وکړو اراده وکړو څنګه چې د ستاسو دغه یو بچي دا قرآن مجید هغه د الحمد نه را روان کو او په والناس باندې ختم کو کوشش وکړو په خپل علاقه په خپل جومات په چم ګاونډ علاقه خپل بچیان ورکو دې مدرسو ته او که د چا په چم ګاونډ کې داسې ترتیب نه وي نو زموږ ترتیب خو شته که نه دلته یې راولو انشاءالله ستاسو د بچو به ښه تربیت هم کېږي ښه حافظ به هم ته الله جوړوي انشاءالله ثم انشاءالله زه اکثر دې ملګرو ته وایم ماشومان دا ګلونه دي دا الله کامیابی دا زمونږ په هسې دا اواز د دې یوه ذریعه ګرځي ښه نو انشاءالله عزم وکړو اراده وکړو چې زه به د خپل بچي نه حافظ جوړوم زه به د خپل بچي نه عالم جوړوم زه به د خپل بچي نه عالم دین جوړوم زه به د خپل بچي نه ملا او طالب جوړوم زه به د خپل بچي نه د پګړۍ خاوند به زه خپل بچی جوړوم چې کله زه مړ شم زما خپو ته به یو ځای ولاړي سر ته به مې بل ځای ولاړي یو به یو تلاوت کوي بل به بل تلاوت کوي او دا پټکي به په سري ښکلې ږیرې به وي او لاس به اوچت کړی وي سوچ وکړه چې ته مړې د ستا د مرګ نه بعد یو بچی دی یو خوي بل بچی دی بل خوي او چې نه د دنیا او دغه عصري تعلیم به تا کړی وي او د دین تعلیم تا نه وي ورکړی مې به ته په جنازه کې ستا جنازه به کېږي او بچی به دی هغلته ولاړي ماله د جنازې نیت وی نه راځي جنازې مونځ نه راځي ملګرو خپلو بچیانو باندې د دینی اسلام دغه تعلیم کول پکار دی زموږ یو استاد صاحب هغې فرمایل وایي یو آرمي کې یو ملګری و یو لویه عهده باندې و د هغه ټول بچیان چې دی په بهر او یورپ ممالک کې اوسېدل نو دا ملګری بیمار شو دا پلار بیمار شو نو دا زامن یې راوغوښتل چې راشئ بچو زه خو بلکل د زنکدن په وخت کې او ویزې م راوغوښته ما مولانا صاحب نو پلار یې ناست دی بچي م ناست دی ویزې م کېنولم او بچو ته وویل چې زما د مر نه بعد دا سړی د ستاسو پلار دی او مولانا صاحب ورته یاد وصیت نصیحت چې څه کول هغه یې وکړل بس مجلس برخاست شو لاړه وایي زما سې بعضې بیاناتو زه بیاناتو سلسله کې لاړم هلته کې ومه چې ما ته خبر راغو چې هغه فلانې وفات شو چې کله زه د بیاناتو سلسلې نه واپس راغلم دویمه ورځ د دغه کس د مرګ څویمه ورځ وه دویمه ورځ څه ګورم سهار وختي د مانځه نه بعد هغه یو زوی راوتی دی او واک کوي لګیا دی منډې تړلې وایي چې خدای پاک ستا خو پرون پلار پټ شوی دی حجره به وي څه جومات به وي څه ناسته به وي دعا به وي او ته لګیا دی واکینګ کې
زه ولا راغم نو تاسو څنګه چلو کو تاسو والي څه ترتیب وجب زما د والي څخه په پرون ډیت شوی دی څنګه انګلیت کې وته ډیت وای و زما د بابا پرون ډیت شوی دی پدالته په قبرستان کې اوکې کو څنګه په دې قبرستان کې مسکو اوکې کو بیا استاد فرمایل و چې په خپل بچو باندې قران وایي نه د تاسو هم بیا پلان دا ځامن چې اوکې کوي چې دا ځنیوي چې بس اوکې کړم دې چتا نو په دې بچو قران ویل پکار دی چې خپوته ولاړ چې امن الرسول ته و چې سر ته ولاړ چې لا ذالک الكتاب درته وایي ښه خو هم ده کنه الله دې موږ ټول ته د عمل توفیق نصیب وکړي اله موږ ټول نه راضي شي ترانه ناراضه مشي ترانه راضي شي دا پکې کمې به شعر تماف کی دی بچی چې دا کوم قران مجید اولستو تلاوت کو خدای ته قبول مقبول کی استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک ده الہ العالمین چې دا ختمانه په وخت ته دعاګانې قبلې خدای پاک د ستا په علم کې دا زموږ د مدرسې چې څومره قرضې دي څومره ضرورتونه دي خپل غیبی او لا متناهی خزانو نه مددگار شه الہ العالمین ته زموږ مددگار شه دا ټول ناس ته مجمع چې څومره در ټول مشکلات ختم کا جتونه پورا کا غمونه مصیبتونه پریشانانو نه مو ساته الہ العالمین د بنیر او د پنجاب په علاقې چې دا کوم سیلابونه دي خدای پاکه یا الله د دې خلق مددگار شه الہ العالمین د دې خلق حامی او ناصر او مددگار شه الہ العالمین ته په دوی باندې ورحمېګا الہ العالمین د اسانتیا معاملې ور سره وکي الہ العالمین دا سیلابونه دا عذابونه دا سختي د پاک موږ د دې سخت د برداشت نه خدای موږ سره د اسانتیا معاملې او فرمایا الہ موږ سره د سخت معاملې مکوا الہ موږ سره د اسانتیا معاملې او فرمایا الہ موږ کمزور یو موږ خطاکار یو موږ سیاکار یو یا الله د موږ د مدرسه دا طالبان دا بچیان دا عالمانو ګرځوا الہ دا متقیانو ګرځوا دا پاکانو ګرځوا الہ العالمین دا او چم کوا خدای پاک دا په دین اسلام او دین پرنا او په قرآن باندې او چم کوا خدای پاک مونږ ټول چم کوا الہ مونږ ناراضه مشي الہ مونږ راضي شي دې بچي والدینو ته الله پاک ډېر خیر نصیب کړي غمونه مصیبتونه نه وساتي پریشانانو نه وساتي کار کې سب کې خیر او برکت پیدا کړي الہ والدین دې خیر او برکت نصیب کړي الہ العالمین ورونو خويندو مابین کې مینه محبت نصیب کړي غمونو مصیب پریشانانو نه وساتي اسمه خپلوان چې ور سره راغلي دي ټول مشکلات ختم کړي ټول ته الله خیر نصیب کړي بابا ته دعا وکړي د پاک صحت کامله نصیب کړي غمونو مصیبتونو نه وساتي الہ د خپو د لاسونو د ملا د بدن سره دردونه تکلیفونه یو خدای پاک ته شفا وګرځي الہ د خپل لاړ و د شفا وګرځي قاری سب علم عمر کې خیر او برکت پیدا کړي ټول ته خیر نصیب کړي زموږ مدرسې یو بچي یو طالب علم عالم متقی پرهیزګار او نیک عالم وګرځي شیخ د زماني بزرگ اولیاء الله نه وګرځي الہ العالمین زموږ د مدرسې څنګه بنیاد چې چای خو دې زموږ اساتذه زموږ مشران زموږ کابر زموږ اساتذه دې ټول یا الله د سر د سورې په باندې قائم او دائم ساته الہ العالمین قائم او دائم ساته الہ مون ناراضه مشي تمون راضیشه الہ العالمین عفرات او در گزرات او کی دې الکانو مدرسه مون کامیاب کی دې جنکو مدرسه مون کامیاب کی الہ العالمین عزت را نصیب کی ذلت نه مو ساتي خوار ذلیل رسوام مو کی دا مدرسه او دا جمعه زموږ د بیزتی سبب مو ګرځي الہ العالمین دا موږ د مغفرت سبب ګرځي دا موږ د بخښنې سبب ګرځي الہ دا بچیان یا الله دا موږ د جنت د تلو ذریعہ وګرځي امات ګډ خدمت کو الہ العالمین دا امات ګډ خدمت کو خدای دارنه قبول مقبول کی معافی راتاو کی درگزر راتاو کی خیر راترا نصیب کی الہ مون ناراض مشد دی ملګرو مشکلات ختم کی دتونه بوره کی الہ العالمین ظاهری باطنی مشکلات ختم کی کاروباری رکاوټونه ختم کی پریشانیاں ختم کی الہ مون ناراض مشي تم ناراض شي اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك وعبدك ورسولك النبي